الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اے پیغمبر علیہ السلام اتق الله دا اللہ نو یریگا ولا تطع الكافرين والمنافقين حکم ممنا خبر ممنا فیصلہ ممنا دا کافرانو دا منافقانو ان اللہ کان علیما حکیما بشک دی اللہ پاک پویا و حکمت والا واتبع ما یوحا الیک من ربک تابع صدا آغا وحی چکی گی تا دا اللہ دا طرفنا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا بشک اللہ پاک دی پا اعمال استاسو خبردار وتوکل علی اللہ توکل کوا اعتماد کوا یقین ساتا فا اللہ باندی وکفا باللہ وکیلا کافی دی اللہ پاک کارساز او زیموار ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفه ندی پیدا کری اللہ پاک دا حس یو انسان دا پار دو زرون پا یو خیٹا کی وما جعل ازواجکم اللائي تظاهرون منهن امهاتکم او ندی گرزولی اللہ پاک بیبیان استاسو مین دستاسو وما جعل ادعیاؤکم ابناؤکم او نپخلی بللی شوی زامن ستاسو خپل ذالکم قولکم بافواہکم دا ستاسو دخلی خبری دی واللہ یقول الحق اللہ حق وی وهو یهدی السبیل او اغنی غلار خی منگا سورہ سجدہ کی مخ کی دا اللہ پاک دا وحدانیت او دا پیغمبر علیہ السلام دا رسالت یو بیان او یو مضمون اغا اوئی پا دی صورت کے ہم دا اغی تسلسل لے خو پا دی کی سیوا خبردار جی دا پیغمبر علیہ السلام شان بیانی گی او دا دی سرا صد معاشری یوسو مسائل اغا بیانی گی سورہ احزاب دا مدنی صورت تے او ٹوٹل درے او یا آیاتون دے نہ رکوگانی او دا دی دا نزول نمبر چی دے نا اغا لسکم سل دے 90 نمبر دے او دا رستو دا سورہ آل عمران نا نازل شوے دے پا دی کی ٹوٹل شلکم 1100 کلمات تی او 15,000 اشپک سوا او دریکم سل یعنی 15,000 او دریکم 200 حروف تی پکی اللہ پاک پکی ذکر کئی پیغمبر علیہ السلام تا دیو دو ڈلو شروع یا دا دین کی گی چیو دا مکی مشرکان دی او دویم دا مدینی منافقان دی اللہ پاک وی اے پیغمبر علیہ السلام یا ایوہ النبیو اے پیغمبر علیہ السلام یو خبرہ جدل تکی اگر ضروری دا اگر دار جی اللہ پاک چکم نبی تا خطاب کرے دے نا اغتے پنوم سر کرے دے پیا یا یحییٰ حزل کتاب یا آدم دا سے قرآن مجید کی راغلی دی لیکن کتاسو دا پیغمبر علیہ السلام پبارک یورے نو بقٹول قرآن مجید کی یوزیم یا محمد نشتا بلکہ چکل دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا نم ذکر راغلی دا غی سر اللہ یا ندی ذکر کرے سلور زای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نم راغلی دی او سلور زینو کی اللہ فاکویلی دی محمد رسول اللہ کاغا پا سورہ آل عمران کے دی کاغا پا دوشتم سپارہ پا دی کی پا سورہ احزاب کے دی او کاغا استو سورہ فتح کے دی ایو سلورم زیدی پا دی سورہ محمد کے دی غالباً پاغا طولو کی صرف محمد رسول اللہ راغلی دی یا سر ندی راغلی دا دی وجہ صدا دا دی وجہ دا پیغمبر علیہ السلام شان بیانولی چی اللہ پاک اغلا پا القابو باندی لکه چی منگا چاہتا نم علو نو پلار تا منگا نم نالو کنا زکا چی دا منگ سر ایزر دیری منگو تا پلار وایو دا جیو تا وایو ابو تا وایو بابا تا وایو دا شانتا چی کم دینو مشر تا چی منگا کلا آواز کو نو حجی سے بوتا وایو امیر سے بوتا وایو کاکا وتا وایو نو دا غسی دا عزت کولی نو پیغمبر علیہ السلام تا چی اللہ پاک کمزے کے خطاب کردے نو پا القاب ہوئی کردے لگا دل تک کی وتوی یا ایوہ النبیو دین دا پیغمبر علیہ السلام اغشان واضح کی گا اللہ وتوی اتق اللہ دا اللہ نو یریگا ولی پیغمبر علیہ السلام دا اللہ نو یری دا سر چی اللہ وتوی زمانہ وی یریگا نا
دا دلته کې چې کوم دی نو الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لکه څنګه چې ستا د مخکې نه طریقه را روانه ده دکه طریقه خپله کا لکه څنګه چې ته د الله نه ډېره یره کې او دلته کې خطاب هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دی خو اورولی هغه امتیانو ته دي چې تاسو د الله نه ویریږئ پس کې ولا تطع الکافرین والمنافقین تاسو تابعداري مه کوئ د فیصلو د کافرانو او د منافقانو ان الله کان علیما حکیما بېشکه دی الله پوی او حکمت والا چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینې ته هجرت وکړو نو د مکې نه ابو سفیان بن حرب چې بیا وروسته مسلمان شو ابو سفیان بن عمرو او اکرمه بن ابي جهل چې بیا وروسته مسلمان شو ابو الاعور دی رالو او د عبد الله ابن ابی کره په مدینه کې دیر شو هغه ته وی مونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ملاو کا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مجلس ته راوستو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره صحابه ناسو بکې عمر رضی الله تعالی عنهم دی وته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زموږ خدا سره معاهده شوې ده کنه د لسو کالو صلح حدیبیه شوی و مونږ ستانه یو خبري ګارانټي الو ته زمونږ خدایانو پسې اوسم بدر دی وي او ته د هغې نوم په ښه انداز کې نه علي زمونږ په خدایانو پسې دا بدر دی بس که دا مو وایه د دې په بدل کې به مونږ ستا خدای ته څه نه وایو پیغمبر علیهم الصلاۃ والسلام باندې دا خبره ډېره درانه ولګېده چې عمر رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیهم الصلاۃ والسلام د مخ ته وکړه که نه عمر رضی الله عنه پاسې ورته وی حضور ماله اجازت راکړه چې سرونه ترېنه کټ کړم پیغمبر علیهم الصلاۃ والسلام ورته وی عمر کښېنه دې سره زموږ امن معاهده ده او دا سفیران دي نو دې ته دوه تحفظات حاصل دي دا دواړه د پروټیکشن هغه اصول دي چې یو خو ورسره زموږ امن معاهده ده جنګ ورسره نه کوو 10 کاله بل دا سفیران دي دا د بل ملک نه موږ ته الجیان راغلي دي نو قانون دا نه دی چې موږ دې مړه کړو هغې ته یې وی زه ستاسو دا خبره چې ده دا ماته نه ده منظور او ستاسو لاس آزاد چې څه کوئ هغه وکړي الله پاک پیغمبر علیهم الصلاۃ والسلام ته د هم هغه خبرې د پخوالي دپاره وویې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې کافرانو خبره بالکل مه منه او د منافقانو اوس منافقان یې ولې وایي منافقان خو په مکه کې نه وو خو په مدینه کې نو د هغې نه مقصد هغه د یهودیانو هغه ډلې چې هغه بنو قریظه بنو نظیر بنو کنیکا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم درالو او په ښکاره باندې پکې څه کسانو ایمان راوړو او د زړه نه کافران پیغمبر علیهم الصلاۃ والسلام په دې وجه باندې په دې باندې ځان نه غرضه کو چېره د دې څه کسانو په وجه باندې به د اسلام په دې کې خور شي په دې وجه پیغمبر علیهم الصلاۃ والسلام به د دې یهودیانو هغه ځینې ځینې غلطۍ هم نظر انداز کړي چېره د دې زړونه رانرم شو دي اسلام راوړي الله پاک وی پیغمبر علیهم الصلاۃ والسلام کلکه خبره ورته وکړه چې کوم یو کس باندې د اعتماد نشته په مخامخ ورته ووایه دا دین دې ته د دې ضرورت نشته د دې ورته ضرورت دی په دې وجه باندې تفسیر قرطبي کې امام قرطبي وایي چې مسلمان ته الله پاک دا خطاب وکړو چې لا تطع الکافرین والمنافقین د دې کافرانو منافقانو مه منه دې ګره ته شل پیرې وایي بای د دې میزایل دارج ډېر سی وارې دې باندې به مونږ لګو مونږ په تا باندې پابندۍ لګو کني ګورې ته چې کوم دی نو ته پروګرام بند کړه دا چل به وکړو دا چل به وکړو ته وایي لاسو مزاج چې څه کوئ نه هغه وکړي تاسو به څه وکړي دا خو تاسو یارېږئ چې هغې هر څه کوي نو کوي به زمونږ طرف نه پې پابندي نشته او وایي چې د پاکستان میزایل داسې جوړ کړو چې هغه زمونږ ولي بای دا خو زمونږ چې کوم دی نو موږ به د خپل ملک حفاظت کوو موږ به پاکستان پابندۍ لګو الله وایي ولا تطع الکافرین والمنافقین دا د دغه کافرانو او ستا په د خپل ملک چې کوم منافقان دي چې دي تا یری د هغې نه مه یریږه پیغمبر علیهم الصلاۃ والسلام ته الله دا خطاب کړی و چې د مدینې منافقانو هم څه نشي کولی
او د مکې کافرانو هم څه نشي کولی. واتبع ما یوحى الیک من ربک ان الله کان بما تعملون خبیرا. اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تابع اوسه د وحی چې کومه تا ته کیږي. بېشکه الله چې دی ستاسو په اعمالو باندې ښه خبردار دی. نو چې ستاسو اعمال او ستاسو نیتونه نیکي الله ورسره مدد کوي. وتوکل علی الله په هر یو کار کې تاسو په الله اعتماد ساتئ. وکفا بالله وکیلا الله کافي دی کارساز. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. په مکه کې یو سړی و د هغه نوم ابوالمعمر بن جمیل او هغه به خلکو ته وی زما په دې سینه کې دوه زړونه دي او د هغه هم پیروکار پیدا شوی وي او دې رښتیا وي او وی به محمد صلی الله علیه وسلم چې دا یو زړه دی نو زه بهتر شم که هغه بهتر شم. کافرانو به ورته وي ته بهتر یې او ورته زما یو زړه هم دا نه وي چې دی په حقه پیغمبر دی. نو چې کله په بدر کې مسلمانانو سره مخامخ شو نو چې کوم خلک تښتېدل په هغې کې ابوالمعمر هم نو یو پڼۍ په خپو وه یو یې لاسو ته وراشولې وه او منډې والي. ابو سفیان وله بخیله ورغی ورته وی دا څه کوې وی ستا خو یو په خپو ده یو دې په لاسو کې ده. هغه ورته ښه ما خو دا خیال و چې ګنې دا دواړه زما په خپو دي. ورته یې ولې ستا دا یو زړه کار کوي او بل زړه دې کار نه کوي. الله پاک ورته پیغمبر علیه السلام دروغې وې او ثابت شو پې. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. نه دي مقرر کړي الله پاک د یو انسان دپاره هم دوه زړونه په یو سینه کې. وما جعل ازواجکم اللائي یا اللائي تظاهرون منهن امهاتکم. او الله نه دي ګرځولي هغه زنانه چې تاسو ترېنه زهار وکړې میندې ستاسو. دا یو قانون د جهالت د زمانې چې هغې به کله ښځې ته غوسه شو نو ورته به ویې ته به ما داسې لکه زما مور لکه زما د مور شاه لکه د هغه چا نسبت به یې ورته وکړو چې هغه سره به یې نکاح نه کېده نو هغې ته به یې طلاق محبت وي چې طلاقه به شو نو خو بل سره به یې واده کولی شو او چې طلاق محبت به نو تر قیامته پورې به نه د ده ښځه کېده او نه به د بل ښځه کېده. دا به د هغې سزا وه. الله پاک ورته وي ته ما د مور نه پیدا کړې بس ستا بله مور نشته بس چې کومې نه ته پیدا یې هغه ستا مور ده. ښځه ستا مور کېږي نه. ته که ورته شل پیرې داسې ووایې په دې باندې هغه ستا مور نه جوړېږي. د دې په بدل کې به ته فدیه ورکې ته به 2 دیګه پخې یا به 2 میاشتې مسلسل روجې نیسې چې کله ته دې ته نږدې کېږي او که چېرې ته دې ته په 2 میاشتې کې دننه نږدې نه شوې بس دا طلاق باین شي بیا به ورسره نه وي نکاح کې او چې میاشت پې بله تېره شو بس په تا طلاق شو. یعنې دا د ښځو دپاره یو ښه قانون راغی. دا به مونږ وروستو فقط سمع الله په 28مه سپاره کې په تفصیل سره د زهار مسله وچیړو. الله پاک وایي وما جعل ادعیاکم ابناءکم. او ستاسو په خولې بللي شوي زامن ستاسو خپل زامن نشي کېدی. ذالکم قولکم بافواهکم. دا صرف ستاسو سرسري خبره ده. حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه مبارک دا آیات نازل شو او دا عام حکم شو چې هغه پخوا چې کوم دی نو چې چا به زور و د هغه به کور و بس هغه چې کوم دی نو هغه چاره وتښتو پلار یې سردار و چاره وتښتو په یو بازار کې خرڅ شو په بل کې خرڅ شو په بل کې خرڅ شو د مکې بازار ته راورسېدو په مکه کې واغستی شو او بیا په مکه کې بیا هغه خدیجی بیبي واغسته د هغه نه او هغه وړوکی و نابالغ و. خدیجی بیبي چې واغسته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وبخ اب د پیغمبر علیهم السلام سره ډېره مینه کوله. وایي اصیل سړی و د سردار زوی و د لویو خلکو اولاد چې کومي هغه د هغې د عاداتو نه معلومیږي. د هغې عادات هم لوي ښکلي خویونه یي. اکثر خلک چې کوم دی نو موږ څو څو پیرې دا ویلي مو بل ځای کې به کخیر په بله موقع باندې ووایو چې اکثر خلک هغه د عاداتو نه بد نه معلوموي چې دا د کومې کورنۍ سړی دی او د کوم دغه خاندان سره دی تعلق ساتي. د هغه اخلاق د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوښ پلار او تره ورپسې ګرځېدو چا ورته ووایي چې خو په مکه کې چې کوم پیغمبر علیهم السلام دی هغه اخیستی دی هغوی ورپسې رال
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې دغه شانتي هلک دی او زید نوم دی تا سره شته؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی او بالکل ما سره دی. ورته وی زمونږ اصیل سړی دی، زما ورواره دی، یو قولدار چې پلار یې ورسره راغلی، یو قولدار پلار یې نو راغلی، او مور به ورپسې لیونی شوې وه او د سر ویښته ایسته. ورته یې وی ته چې څومره پیسې غواړې دی په مونږ باندې واپس راخرڅه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یو خبره به ته وکړم، خرڅوم یې څه له چې ستاسو بچی دی بس بویې دی، خو تپوس دې نه وکړي چې تاسو سره خوشحاله دی که ما سره خوشحاله دی. زید رضی الله تعالی عنہ یې راوستو او پلارو تر ته کېناست. هغې ورته وی مور در پسې لیونی شوې ده، موږ در پسې خفه یو، موږ سره ځو. او ورته وی زه نه ځم. بس وی ما خو داسې پلار داسې مور او داسې خور موندلي چې دا بچه له نصیبدارو ته به میلاوي. نو هغې وله پیغور ورکړو، وی لکه غلام خوشحاله او آزاد نه خوشحاله. هغه ورته وی زما په دې غلامۍ باندې دې زر ازادۍ قربان شي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم غونته کې پلار، د خدیجې بیبي غونته کې مور او د فاطمې بیبي غونته کې خور ما ته میلاو ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی بس وی چې ده ما ته پلار وی بس زما زوی دی، ده ته به نور څه نه وایي. هغه ته یې وی خیر دی چکر ته لاړ شه او بیا راشه. ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه نه ځم. بس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه لکه د زوی په شان دی، بس په خپله وي، بس وي چې تا ما ته پلار وي بس زما زوی. بیا به ورته خلکو زید بن محمد وي. الله پاک وی نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا مسله به ډېره ګرانه شي، دا رسم ختم کا، ځکه چې په هغه زمانه کې به خلکو چې چاته زوی ووي بیا به په میراث کې محاکم، بیا به هغه د خپل زوی په شانتې د هغه حقوقو د هغه کور والا به بیا انګور ورسره به بیا د سخر نکام نه کېده. الله پاک دا حرج او دا تکلیف اوچت کو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی ما جعل ادعیاکم ابناکم، په خولې بللی شوي زامن هغه ستاسو خپل زامن نشي کېدی نو د خپل زوی په شان حقوق ورته حاصل نه دي. لنډه مسله دا شوه چې هغه په میراث کې حصه دار نه دی. که چېرې پردي د ماما او د تره زوی او د تر ماما او د تره لور نه ده نو چې کله نابالغه دی نو خو که مور ته نه ستر نه کوي نو خیر دی، خور ته نه ستر نه کوي نو خیر دی، خو چې کله بالغ شي بیا به د هغه نه ستر کوي، او که د هغه نه ستر ونه کړو په دې باندې ګنهګاره ده دغه مور چې دوی په خولې بللی شوي زوی دی. او که خورایي کرواري نو بیا صحیح ده. دغه شانتې هغه جینۍ چې هغه چې کوم دی نو د لور وګڼله نو که چېرې هغه د ده فرشته کي داسې رشته وي چې هغې سره د ده پرده ني، لکه ماما دی او د کرویره شوه او خورزه شوه نو خو ټیک ده، که ني هغه به بیا د دغې پلار نه باقاعده فرده کوي. بل د هغې په میراث کې چې کوم دی نو که چېرې پردی نو د هغې په میراث کې حصه نه رسي، او که ده هغه پسې ولیکله نو دی په دې ذمهوار پاتې شو. اوس دا جایز دی که ناجایزه دي؟ نو جایز دي، خو څنګه طریقه باندې جایز دي؟ لکه څنګه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دایي مور وه حلیمه بیبي، هغه وخت کې رواج دا و چې هغې به ماشوم چې کوم دی نو هغه مور پلار وله ورکو او ورسره به یې د هغه تنخوا ومنله، وی به چې دی د کلي په ماحول کې ژبه ښه زده کړي، د دې دپاره به یې لېږو او دی په هغه ټولو اقدارو باندې پوه شي، دته د مشرانو د هغه ټولو خبرو پته ولګي، د کلي خلک چې کوم دی نو هغه زیات مینه نه کړي، هغې هلته کې دا خبرې چې کوم دی نو هغه ډېر په سادهوالي په وجه باندې په ښه نیت باندې کوي. خو دا چې په سټام باندې یې ولیکو، ګواهان دې پې مقرر کړو، خپل نوم دې وله ورکړو، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې د یو سړي خپل پلاري او هغه د بل پلار په نوم شو نو د دوزخ د تلو دپاره دا خبره د ده لپاره کافي ده. د هغه خپل پلار چې تاله الله نه دي درکړي، بس په دې صبر وکړه، ته الله پاک سره عزت کې چې الله تعالی نه درکړی، ته پردی زوی په خپل نوم کې، پردی لور په خپل نوم کې نه، هغې ته به وایې بایي ستا خپل مور پلار دغه دي ما لوی کړی، او چې هغې ورکوي نو هم دا به ورته وایي چې بایي دا زمونږ بچی دی، تا ته ضرورت دی، بس ټیک ده، دا سره زمونږ چې کوم دی نو یو قسم همدردي ده، خو ګوره دا به زما زوی، دا به ستا په نوم کېږي نه. که نی هغه بچی
چې هغه چې کم دی نو ستا خپل نه ته په خپل نوم کې نو د هغه د هغه پلار نه به د دې تپوس کېږي چې بھائی ولې دا زوی چې کم دی دا زوی دا لور ستا نو تا په کم قانون باندې چې تا الله منې کې هلته کې الله پاک د زید رضی الله تعالی عنه نه اعزاز واغسته واپس دا په قرآن مجید کې ټول مفسرین په دې متفق دي چې ولې د زید رضی الله تعالی عنه نوم راغلی دی بل د یو صحابي نه دی راغلی وایي ځکه چې الله دلجویي وکړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم غونته کې د پلار هغه اعزاز یې ترې نه واپس واخیسته زید بن محمد به ورته نه وایي زید بن حارث به ورته وایي په دې وجه الله پاک د هغه د دلجویۍ دپاره په قرآن مجید کې نوم راوسته تر قیامته پورې به د زید رضی الله تعالی عنه نوم او په تلاوت کې خلک وایي دا الله پاک د هغه د زړه خیال وساته چې پیغمبر سره یې مینه وه خو هلته الله وایي دته به د خپل پلار نوم ولې نو په دې وجه باندې دا جایز دي چې ته بل له بچی ورکړې خدا ناجایزه دي چې ته د هغه په نوم کې چې الله یې نه دي په نوم کړی ته یې نه شي په نوم کولی نو دغه شانتې هغه ته هغه حقوق هم حاصل نه دي که هغه خپله ښځه پرېښوده یا هغه وفات شو نو هغه ستا خپله انګور نه ده ستا د انګور په شانتې حقوق یې نشته والله یقول الحق الله وی الله حق وی چې څه خبره جایزي او څه د انسان دپاره ښي الله وی الله پکې دا شرم او حیا نه محسوسوي چې انسان ته ووایي چې نه بس ټیک ده ستا داسې خوښه ده نو ټیک ده او دا ستا پښتو ده او دا ستا غیرت دی نه اسلام دی دین دی او رواج دی وهو یهدی السبیل او الله سم لار ښیي چې الله راته کوم حکم وکړي پای کې بس تام خیري د معاشرې به پکې هم خیري بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی